ساحل صاحب د ګران بابا شخصیت حوالې سره تاسو وایي. ګران زمونږ خو ملګری او دوست مو چارسدې اوسېدونکی دی، تاریخ یې صحیح دی او د ژوند هم د مرګ هم. ګران باچا چې په کوم وخت کې شاعري کړې ده، دا وخت موږ ته د جدیدي شاعرۍ ضرورت و او هغه په دې کې زما په خیال چې ډېر لوی کار کړی دی. هسې خلک ټول خلک مني او وایي هم چې ګران ډېر مینه ناک انسان و. نو مینه ناکي په ټولو پښتنو کې شته. زمونږ په خیال پښتانه ډېر ښاغلي خلک دي. دا هم یوه حواله کېدی شي چې په هغه کې ډېره زیاته وه مینه، خلوص، ملګرتیا، پښتو. خو د هغه حواله چې کومه ده زما په خیال هغه د هغه شاعري ده. په داسې وخت کې چې موږ ته د جدیدو خیالونو ضرورت و، نو په هغې وخت کې ګران باچا چې کومه شاعري کړې ده هغه منفرده هم ده او هغې زمونږ د شاعرۍ ټول روزګار، ټول ژوند هغه په مخ کې بوتلی دی. خو زما په خیال چې دغسې تقریبات کېږي نو په هغې کې به دا خبرې راښکاره کېږي چې زمونږ ټول دانشور راغلي دي، منورین دي، دی به دا خبرې راښکاره کوي او دا اوس به زما په خیال چې د ګران باچا په شاعرۍ باندې خلک لیکونه کوي، لیکونه پې شوي هم دي خو دغه نیمګړي دي، په هغه به پوره لیکونه کېږي. او زه خپله داسې ګڼم چې د هغه ډېره لویه حواله نو دی به د چارسدې و، خو دا ده چې دی د ټولو پښتنو شاعر دی او زیاتر پښتانه که بهر دي که په ملک کې دننه دي نو دی پیژني. نو زما په خیال د هغه د شاعرۍ، د هغه د شخصیت، د هغه د ژوند، د هغه د ژواک، د هغه د ژوند تېرولو طور طریقې دا ډېرې حوالې دي او په هغه ډېر څه لیکلی کېږي. نو دا تقریب چې چا را جوړ کړی دی ډېر ښه یې کړي دي. خو زه خپل داسې ګڼم چې هغه د ټولو پښتنو شاعر دی. هر ځای کې پکار دی چې زمونږ د دغسې شاعرانو په دغه باندې کلیزو باندې چې کوم دی هر ځای تقریبات وشي او دغه حوالې دي زمونږ سره چې د پښتنو د راغونډولو دپاره، د پښتنو غونډ ساتلو دپاره او پښتنو ته د یو سوچ ورکولو دپاره دغسې تقریبات ډېر ضروري دي. کم تلین دی، سویم تلین دی او دې کې کومو مېلمنو سره شرکت وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طیب الله خان زما نوم دی. چارسده ادبي تحریک چې د چارسدې د مختلفو سیمو چې په هغې کې د شب قدر او داسې تر هرچن، تنګي، شیرپاو، سرډیرۍ زمونږ د ټولې چارسدې ضلعې 22 تنظیمونه په دې کې شامل دي. زه د هغې صدر یم په موجوده وخت کې. د ګران باچا دا 9م تلین دی او د 9م تلین په سلسله کې مونږ دلته راټول شوي یو. مونږ سره په میلمنو کې ډېر درانه د پښتو ادب ډېر درانه دانشور شاعران، ادیبان موجود دي چې په هغې کې محترم رحمت شاه ساحل صاحب، نورالبشر نوید صاحب، نورالامین یوسفزي صاحب، فضل سبحان عابد صاحب، فیض الوهاب فیض صاحب او داسې نور ستر شخصیتونه، میا وکیل شاه فقیرخیل صاحب، ډېر ستر شخصیتونه د پښتو ادب، ډاکټر حنیف خلیل صاحب، شهاب عزیز ارمان صاحب او داسې ډېر ملګري موږ سره په دې کې موجود دي. نواز یوسفزي صاحب دی، غلام حسین محب صاحب، سحر کتوزی صاحب. په دې کې موږ سره د چارسدې چې کوم د دې تنظیمونو خپل خلک دي، د دې 22 تنظیمونو ملګري موجود دي او د بهر نه د پښتو ادب تقریبا ټول ستر نومونه موجود دي. د ګران بابا د شخصیت حوالې سره، شاعرۍ حوالې سره څه وایي دی؟ زما په ان باندې خو د ګران باچا که مونږ د شخصیت او د شاعرۍ خبره کوو نو زما په خیال باندې زه د ګران باچا د شاعرۍ نه زیات د هغه د شخصیت نه متاثر یم. زما په خیال باندې ګران باچا هغه داسې یو مذوب غونته کې شخصیت و چې که سړی د هغه شخصیت ته وګوري په ظاهري نظر او بیا د هغه شاعرۍ ته وګوري نو داسې محسوسیږي نه چې دی دومره رنګینه او دومره شوخه شاعري کولی شي. خو د هغه د الله پاک سره تعلق دومره خوږ او دومره ورته نږدې شوی
چې زما په خیال دغه تعلق د وجې الله پاک هغه ته دا هنر یو اضافي ورکړی و چې دی د خلکو زړونو کې ځای شي. ګران باچا د الله ولی و، د هغه شخصیت د ولیانو غونته کې و. شاعري یې یو ځان له اضافي خوبي د په هغې باندې ډېرې خبرې کېدی شي، خو زما په خیال د شاعرانو چې اکثر وي د ډېرو ملګرو دا شخصیت ښکته وي او شاعري بره وي. ګران باچا زمونږ د دې دور هغه واحد شاعر ماته ښکاري، ځانګړی شاعر ښکاري چې د هغه شخصیت ډېر لوړ او شاعري د هغې نه لاندې راځي. ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ابوذر باچا دی، د ګران صاحب مشر دویمه، او د هغې د نهم پلین په لړ کې دا پروګرام تابعه مونږ کړې ده د 400 ادبي تحریک د بینر لاندې. دې کې مونږ سره مشران مېلمانه څونه راغلي دي، ساحل صاحب دی، فضل زبان عابد صاحب دی او نورالبشر نوید صاحب دی. نور ډېر درانه ښاغلي راغلي دي. د 400 چې کوم د دې مقامي شاعران دي ټول راغلي دي. د دې ټول راتګ نه یو جهان مننه. او د طیب خان صدر صاحب چې کوم د ادبي 400 ادبي تحریک صدر دی، د هغه نه ډېره زیاته مننه، ځکه چې د هغه مور وفات شوی یو څو ورځې مخکې، هغه ته خپله غم شو او ما ورته وویل چې را پروګرام که ځنډو نو وبې ځنډو لږ خیر دی. هغه وایي چې نه دا په خپل وخت باندې کوو. نو د هغه نه یو جهان مننه. د 400 ادبي تحریک چې څونه غړي دي ټولو نه مننه. د خیبر دا امید دي چې ستاسو والد صاحب ته به دومره قدرونه یا دا هغه بس داسې وایي چې زه خو سره پروګرامونو کې به ګرځېدم، چې کوم ځای کې به ادبي پروګرام مشاعره به یا به چېرته نور پروګرامونو زه به ورسره تلم. د قلندر صاحب د ساحو لیکونکو مرکې اجلاسونو له به ورسره تلم. نو هلته ما د هغوی هغه دغه لیدلي چې خلکو ولس څونه قدر ورکوه، څونه چې هغه خلکو نازولې دي. نو زموږ دپاره د ویاړ خبره ده، هغه نشته، برکتونه شته چې اوس هم د هغه په نوم باندې مونږ خلک پېژني، که لږ ډېر هم خلک پېژني د هغه په نوم هم پېژني. او ستاسو نه ډېره مننه د خیبر نیوز الف خان شیرپا صاحب کیمرمین مننه چې دې پروګرام لم چې نو وخت یو کوریج له راغلی ستاسو یو جهان باندې.